بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ركو نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا خلق چیمان مراوڑے ليبلونكم الله بشيء خامخا بازمی تاسو الله پاک بشيء من الصيد پیوسیس سره د ښکار نه تناله ایدیکم چې رسی باغې تلاسونه ستاسو ورماحکم او نیزې ستاسو لیعلم الله من یخافه بالغیب د پاره دی چې معلومه کړي الله چې څوک یریږي د هغه نه پناه لیدلي. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم پس څوک چې زیاتې وکړي یعنې څوک چې واوړېدو د حدودونه وروسته د دې خبرې نه پس د ده دپاره عذاب دردناک دی. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی لا تقتلوا الصید مه وژنئ تاسو ښکار وانتم حرم او چې حال دا چې یی تاسو په حالت د احرام کې ومن قتله منکم متعمدا او چا چې قتل کو په تاسو کې په قصد باندې فجزاء مثلو پس بدله ده په برابر ما د هغه قتل من النعم چې قتل کړی وي د څاروي نه یحکم به چې فیصله به کوي په دې سره ذو عدل منکم دو د عدل خاوندان په تاسو کې هدیم بالغ الکعبة چې دا نذرانه به هدیه به رسیږي خانه کعبې ته او کفارة او یا کفاره ده طعام مساکین طعام یعنی خوراک د یو څو مسکینانو او عدل ذلك صیاما او یا په برابر د دې طعام روجې نیول دي لیذوق وبال امره د پاره دی چې اوسکي عذاب د خپل عمل. عفا الله عما سلف معافي وکړه الله د هغه څه نه چې مخکې تیر شوي دي. ومن عاد او هغه څوک چې دوباره یې وکړو دا کار فینتقم الله منه پس بدله به واخلي الله د هغه نه. والله عزیز ذو انتقام او الله غالب دی خاوند د بدل اغستونکی دی بدل د اغستو دی خاوند د بدل اغستو دی. احل لکم صید البحر حلال کړی شول ستاسو دپاره ښکار د لمدې وطعامه او خوراک د هغې متاع لکم دپاره د فایدې ستاسو وللسیاره او دپاره د قافلې والو یا دپاره د مسافرو. وحرم علیکم صید البر او حرام دی په تاسو باندې ښکار د وچې ما دمتم حرما تر څو چې یی تاسو په حالت د احرام کې. واتقوا الله الذي الیه تحشرون او یریږئ د الله نه د هغه ذات نه چې هم هغه د به تاسو جمع کیږئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام جوړ کړه الله خانه کعبه کور د عزت قیاما للناس ذریعه د قیام یعنی د اجتماعي ژوند دپاره د خلکو. والشهر الحرام او میاشت عزت والهدي او قرباني څاروي والقلائد او امیل واله زناور یا نظر پټی واله زناور. ذلك لتعلموا دا کار د پاره دی چې معلومه شي تاسو ته ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض چې بېشکه الله پوهه دی په هغه څه چې په اسمانونو او په هغه څه چې په ځمکه کې دي. وان الله بكل شيء عليم بېشکه الله په هر څیز باندې علیم دی پوهه دی. اعلموا ان الله شدید العقاب پوه شئ چې بېشکه الله سخت سزا ورکوونکی دی. وان الله غفور رحیم او بېشکه الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ما علی الرسول الا البلاغ نشته دی په رسول باندې مگر پیغام رسول دی. والله یعلم الله پوهیږي ما تبدون په هغه کار چې تاسو یې ښکاره کوئ وما تکتمون او په هغه چې تاسو یې پټوئ. قل لا يستوي الخبيث والطيب ورته ووایه پیغمبره چې نه دی برابر ناپاکه او پاک. ولو اعجبک کثرة الخبيث اگر که تاسو له تعجب درولي ډیروالی د خبیثو د ناپاکو. فاتقوا الله یا اولی الالباب ویریږئ د الله د نافرمانۍ نه ای د عقل خاوندانو لعلکم تفلحون دپاره دی چې تاسو کامیاب شئ. اوس الله رب العالمین چې کله بنده د احرام په حالت کې نو د ښکار طریقه چې ده نو هغه ښکار حرام کړلی شو. د احرام په حالت کې ښکار حرام دی که دومره نږدې راشي مخې له راشي او په اسانه تو ښکار نیوی شي هم خو ښکار حرام دی په حالت د احرام کې. کله چې احرام اوس پړی بیا ښکار کولی شي. او که فرض که چا په قصد باندې احرام په حالت کې ښکار وکړو نو د هغې سزا او د هغې کفاره بیا دلته بیان کړی شوې ده چې دی به
چې کم څاروي د وجلی دی نو د هغې مطابق چې دی د هغې په اندازه باندې به بل څاروی وجلی کیږي او هغه به خانه کعبې ته رسیږي او یا به خوراک مسکینانو له ورکړی کیږي او یا به روجې دا بنده نیسي. دا به د هغه وخت د عدل خاوند مطلب دا چې په دې پوهه وي چې د دې خبرې څومره سزا ده. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې د لمدې ښکار د سمندر ښکار حلال دی مسافرو دپاره. لکه ته په بحري جهازونه به هم پخوا تلل که نه، اوس هم ډېر خلک بحري سفري کوي، نو هغه چې دی په هغې کې تاسو که بیا ښکار کوئ نو هغه حلال دی، په حالت د احرام کې هم حلال دی. بیا الله رب العالمین د خانه کعبې د دې کور د عزت د کور ذکر کړی دی چې دا یو داسې مقدس او مرکزي ځای دی د خانه کعبه، چې دا صرف د عبادت ځای نه و. د دې مرکز د دې خانه کعبې د لاسه د ټول عرب د ملک چې دی لکه مکه او مدینه، مکه مکرمه او مدینه منوره، د دې مالی حالت هم د دې حج او د دې عمرې په برکت سره و که نه. او بله پکې غټه خبره دا وه چې د حج په موسم کې به د مختلفو قبیلو د یو بل سره تجارتونه وشول، نو د هغې په وجه ملکي حالت هم ښه شو. خو بله پکې غټه خبره دا وه چې امن به راغی، جنګ جګړه سر دشمنه به مخې له ورغی، یو بل به احترام کوه، جنګ جګړه به نه کېده که نه، ټولو مسافرو ته به امن نصیب شو. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې ناپاک او پاک یو شان نه دي. اگر چې دا ناپاکه تاسو ته ډېر ښکاري، خو دا پاک دي. د پاک لږ قیمت، لږ تعداد د پاکو لږ تعداد بهتره دی د ناپاکو د ډېر تعداد نه. لکه مثال 500 روپۍ ناپاکې دي، حرامې دي، په ناجایزه طریقه حاصل کړې شوي دي، او بل طرف ته 100 روپۍ دي هغه پاکې دي، په جایزه طریقه سره ګټلې شوي دي. نو په دې آیت کې دا حکم دی چې تاله خو د دې پیسو دا ډیروالی، د دې ناپاکو دا ډیروالی خو تاله تعجب درولي، خو دغه ډیروالی دغه 500 روپۍ چې دي دا په مقابله د دې 100 روپو کې دا لږې دي او دا 100 روپۍ درنې دي، ځکه چې دا پاکې دي، دا حلالې دي. نو ځکه د حلال شي طلب کوئ، ټیک ټاک کار کوئ، د حرامو نه ځان ساتئ. په حرامو کې هېڅ برکت نه وي، په دې طرفونو د خلکو نه لاړ شي چې بنده پې الټه پویه هم نشي. او الله دې موږ ټول د حرامو نه په امان کړي او د حلالو رزق دې الله د ټولو فراخه نصیب کړي. آمین.